بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کې سرخان او تاسو ګورئ کریم کہانی. ګرانو مرګرو دې ټیم کې زه په هغه ځای ولاړم چرته چې په 9 سپتمبر باندې په دا ټیم باندې دو موټر سایکل سوارو زنانو د دې نږدې پېټرول پمپ د منیجر نه 22 لک روپۍ اغشتې وې او تښتېدلي وو. دا کیس کې پولیس کاروایی کړې ده. دې کې رهزن هم نیولې دی. د هغه نه هغه موټر سایکل هم ریکور کړی چې په کم باندې هغې غلا کړې وه. پولیس سره به خبره کوو چې دا کیس دی څنګه ټریس کو او دی د ملزم ته څنګه ورسېدل او د دې نه څومره ریکوري کړې ده. دا موقع بالکل سم یو فلمي سین و. پهلې دی لوټ کو بیا چې ای مخکې لاړل رهزنان نو ای سره په موټر سایکل کې تیل ختم شوي بیا د نورو خلکو نه موټر سایکل واغشتو او تښتېدل. د موقع نه پولیس ته هېڅ داسې شواهد نه ملو شوي چې یاره کیس ټریس شي. خو هغې نه پس هم پولیس چې کوم دی لګي شوي دي او په 4-5 ورځو کې دا کیس ټریس کړی دی. کیس یې څنګه ټریس کړی دی پهله به د پېټرول پمپ منیجر سره خبرې کوو چې دې سره دا وقوعه څنګه شوې وه. جی السلام علیکم. دا زه روټین سره ووتم کوم ډیلی مونږ کیش جمع کوو د هغې روټین مطابق زه ووتم او کیش مونږ واخیستو. په دې یوټرن کې سردار ګړی یوټرن کې چې مونږ څنګه یوټرن کولو دی کې یو 2 کسان رالل موټر سایکل سوارو او هغې چې کوم دی مونږ په موټر سایکل باندې ووهلو ویې غورځولو او بیا په ګن پوینټ باندې چې کوم دی مونږ نه 22 لک روپۍ واخیستې او لاړلو فرار شو. دا تاسو چې وختي خبره وکړه چې تاسو لوټ کړئ د هغې نه پس څه وشي زموږ نه هغې نه پس چې کوم دی لږ داسې مخکې لاړل نو بیا یو بل کس نه داسې تقریبا یو 500 میټر مخکې لاړل نو بیا د بل کس نه موټر سایکل وایشو په هغې باندې ډزې وکړي او هغې نه موټر سایکل واخیستو خپلې پرېښو او هغې چې کوم دی لاړل په هغې باندې فرار شو. تاسو بیا څه وکړل؟ پولیس له راغلی؟ بیا مونږ رالو جیل ته تاڼه کې مونږ اف آی آر وکړو او چې بیا پولیس چې کوم دی خپل کوم ایفرټس دی استعمال کړل وایي مطابق بس تاسو واپس خپلې پیسې ملو شي. جی 10 لک روپۍ. او همدا کسانو تاسو چې په چا دا وکړه؟ جی بالکل. ایس ایچ او چمکني اشفاق خان نه به تپوس کوو چې دې ملزمانو ته څنګه ورسېدل او څومره ریکوري تېر شوه. مهرباني دا هورې چیلنجینګ کیس و دی موږ ته یو کلو نه لاړو کیمرو ریکارډینګ هم چیک کړو پراپر دی ریکي کړې وه ځکه دی په رنګ سایډ باندې روان و همدې پسې فالو اپ کړو او بیا چې وکتل چې هغه ځای کې پیسې اخیستې کوم دی کیمرې ویمرې نه وې دې کې ټیکنیکلی دې چې مخکې تلو موټر سایکل ته پاتې شو هغه موټر سایکل موږ بیا هغې چې کوم موږ ته ملو شو 2 ورځې پس موږ ته هغه موټر سایکل ملو شو هغې اونر ته ورسېدو او هغې په ذریعه باندې دا بیا ټریس شو. دې کې څو ملزمانو ټوټل او گرفتار شو دي؟ دې کې ټوټل خو ډېر دي یو پکې گرفتار دی. انشاءالله نور ایفرټس جاری انشاءالله زر به گرفتار شي. څنګه چې منیجر صاحب وویلې چې دې غلو د دې نه پیسې واغشتې بیا د نور چا نه موټر سایکل واغشتو خپل موټر سایکل پرېښوستو ورسېدی ورته څنګه دي؟ اصل کې موږ ته بریک پکې دغلته راغی چې هغه کس چاته چې موټر سایکل پرېښو هغه تاڼې ته نه راغلی هغه 3 ورځې پس بیا تاڼې ته راغی هغه چې موږ ته ملو شو هغې نه مخکې کلو ملو شو لیډ ملو شو نو هغې باندې ورسېدو ته. موټر سایکل چې کوم دی نو د دې غلو په نوم چې تاسو ورته ورسېدی؟ نه 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 دا خو ټوټل دی کې 78 ورځې ګیپ او داسې 2-3 کسانو باندې مخکې وروستو خرڅ شو او دې پلانینګ و د مخکې نه چې آیا دا کار به وکړو موټر سایکل غوندې شی پې چینج کړو او هلته مطلب چې کوم ځای کې بیا پرچیز کړو او ریکارډ یې غوندې غیب کړو نو دې مخکې دا پلانینګ و چې دې طریقې سره به دا کار کوو. دا واقعیت ډېر زیات کېږي صرف د سوکنو تاڼې په حدود کې نه نورو کې هم کېږي اکثر چې د دې پمپونو نه یا داسې د غټ د بزنس ځایونه دي نه چې پیسې وړي نو اکثر په اکثره لاره کې دي نه سنیچ شي. دې دپاره تاسو د بینک د منیجرانو سره د دې پمپونو منیجرانو سره څه ملاقات شوې ده؟ څه نوې سټریټجي هم جوړه کړې ده؟ وقتاً زموږ چې کوم ایس او پي ده پولیس چې کوم هغه دی خو دې د اډوایزر موږ ورکړی چې دا کیش کوم ځي نو چې دې ترسیل تاسو سیف طریقې سره کوئ او دې کې کیمرې هم راځي. اوس چې کوم دا پرایویټ سیکیورټي فارمز دي د دې ګارډز دي هغې هم د ځای نه اوچتې وړي نو غونډو ته موږ هم دغه سجیسټ کوو چې کیش وي ډېر وي نو اصل کې بینکونه لري زیاتره سټي کې دي خاص کر چې کوم رورل ایریاز کې کوم پمپونه دي هغې دپاره موږ هم دغه سجیسټ کوو کوم دا سیکیورټي وینز دي چې هغې ته هینډ اوور کړي نو دا مسلې به نه راځي انشاءالله. ګرانو ملګرو د جرم دا کیسه بالکل د انډیا د فلمونو په شانتې ده خو پولیس په دې کیس کې ډېر بر وخت کاروایی کړې ده او ملزمانو ته رسېدلې دي. خو رښتیا دا دي چې دومره لوی رقم روزانه په بنیاد باندې وړل راوړل احتیاط تقاضا هم کوي. غلطي که د هر چا نه وشي نو مداوی په وخت پکار ده. الله دې په موږ رحم وکړي.